أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نننی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة ہجر پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 51 52 53 54 55 56 شپږ آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. مخکې چې نو هغه ذکر شولو چې الله رب العزت وی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، چې الله رب العزت رحمت هم ډیر زیات وسیع دی او د الله جل جلاله عذاب هم ډیر زیات خطرناک دی. نو د الله په رحمت باندې چرته چې دی نو هغه دوکه نشي چې ګناهونو باندې چې دی نو هغه جرأت وکړي او دغه شانتي چې دی نو هغه د الله د غضب نه چې دی نو هغه سو شي د هغې نه هم په امن کې نشي. نو اوس په دې کې الله جل جلاله په دغه باندې چې دی نو د الله په رحمت چې د الله پاک رحمت ډیر وسیع دی د دغې نه چې نو هغه مه غافله کېږي، الله رحیم دی او دغه شانتي د الله رب العزت عذاب هم چې نو هغه ډیر لوی عذاب دی. نو په دې آیاتونو کې اوس په هغې باندې دوه واقع چې دی نو هغه ذکر کوي. یو واقع د رحمت مطابق نو هغه دغه فرشتې راللې او حضرت ابراهیم علیه السلام ته د زوی چې دی نو هغه خوشخبري واوروله. او دویم د عذاب هم دغه فرشتې وي چې دا د قوم لوط د پاره چې نو هغه باعث عذاب ثابت شول او د هغوی باندې د خدای قهر او عذاب راوستلو. نو الله جل جلاله وی ونبئهم عن ضیف ابراهیم، خبر ورکړه دوی ته چې نو هغه د میلمنو د ابراهیم علیه السلام. سورة هود کې دا واقع چې دی نو هغه تفصیلي تیره شوې وه د آیات نمبر 69 نه واخله 83 پورې او د هغې کې چې نو هغه ټول باز شو. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل ابایي علاقې نه عراق نه چې نو هغه را روان شو، الله ورته د هجرت حکم وکړلو. نو بیا چې کله ابراهیم علیه السلام شام ته راتلو دمشق ته، نو ابراهیم علیه السلام په هغه وخت کې چې نو هغه کومه زمانې تیره کړې وه عراق کې، نو خپل قوم لره کلدانیان چې ورته ویلی کېږي او د هغوی هلتې حکومت ولو. نمرود هم د دغه کلدانی قوم سره چې نو هغه تعلق ساتلو. ابراهیم علیه السلام د هغوی له دعوت ورکو خو د هغوی مسلمانان نشول سیوا د دوو کسانو نه، یو د بیبي سارا رضی الله تعالی عنها نه او دویم د حضرت لوط علیه السلام نه چې دته بیا وروسته الله جل جلاله پیغمبري ورکړه. نو لوط علیه السلام دا د حضرت ابراهیم علیه السلام وراره او بیبي سارا رضی الله تعالی عنها چې نو هغه کور واله وه. بیا چې کله حکم د چې نو هغه د هجرت وشو، ابراهیم علیه السلام د عراق نه چې نو هغه شام ته را روان شولو. نو چې شام ته راتللو نو په لاره کې چې نو هغه صدوم ښار ته الله جل جلاله حضرت لوط علیه السلام پیغمبر جوړ کو والتی ولیږلو. بیا ابراهیم علیه السلام ته الله جل جلاله حکم وکړو چې وستو چې نو هغه هاجره رضی الله تعالی عنها بوزه او دا چې نو هغه په مکه مکرمه کې پرېږده سره د اسماعیل علیه السلام. دغه واقع چې نو هغه صورت ابراهیم کې اوس مخکې چې نو هغه تفصیل سره تیره شونه. نو دوی دغه شانتي وکړلو. بیا واپس چې کله ابراهیم علیه السلام چې نو هغه شام دمشق ته رالو، نو هلتې ورته بیا الله جل جلاله چې نو هغه دا خوشخبري واوروله. الله رب العزت دغه فرشتې راولېږلې. تفسیرونو کې مختلف قولونه دي، بعض وایي 3 دي، بعض وایي چې نو هغه 5 وي، بعض وایي چې 9 وي، 12 پورې چې نو هغه قول شته چې یو نو هغه جبرئیل امین و او 11 فرشتې چې نو هغه نور وي.
نو دوی چې کله په دغه ګڼ تعداد باندې راغلل ابراهیم علیه السلام خواته داخل شولو. نو ابراهیم علیه السلام چې دا خو څوک نه نو هغه میلمانه دي او که دوی لږ وس چرګ رالو نو دا خو د دوی کافي کېږي نه. نو ابراهیم علیه السلام کور ته لاړو زرې وله چې نو هغه څخې حلال کړو دغه ټوله قسم منګالتي کړې وه. بیا ورته د دغې نه وروستو دی ابراهیم علیه السلام ته نو هغه د زوی خوشخبري چې نو هغه واوروله. نو ځکه الله وایي نبئهم عن ضیف ابراهیم، دی ته خبر ورکړي نو د ابراهیم علیه السلام د میلمستیا. نو ګوره میلمستیا د میلمستیا چې نو هغه کول دا د انبیاء علیهم السلام چې نو هغه سنت دي. حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. څوک چې په الله او په ورځ آخرت باندې نو هغه یقین او ایمان ساتي نو دی د خپل میلمه اکرام او عزت کوي. نو بیا خو ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر او په اکرام او په میلمستیا کې چې د پیغمبر نه چا لوی شان نه نو ځکه لاړو اوس خې وله ډارې کلال کو. اذا دخلوا علیه فقالوا سلاما. نو چې کله دوی د ابراهیم علیه السلام خواته داخل شول نو یې سلام نسلم سلاما مونږ ته د چې نو هغه سلام چې نو هغه کو. قال انا منکم وجلون. نو ابراهیم علیه السلام دا کله وی نو هلته سورت هود کې مونږ ویلو چې کله ابراهیم علیه السلام هغه څخه پوښ کو دوسره خبرې ترې کولې بیا د هغې نو هغه صحیح اورید کړلو نو چې دواړه قسمه خوراک یې دوی ته راوړلو خوټ کېدلې هم اورید کړی شوي هم نو دوی ته یې خورئ. نو جو پرشتې وي د دوی یو بل ته وکتل پرشتو په خندا شوي چې مونږ خو پرشتې مونږ خو خوراک او څښاک نه کوو. نو چې کله خوراک او څښاک نه کولو نو ابراهیم علیه السلام چې نو هغه د قضې کویرېدو ځکه د هغه وخت نو هغه دستور داولو چې کله به څوک د چا نقصان کولو راغلی ډاکه به یې پې اچوله څه مالي جسماني نقصان به یې ولر کولو نو هغه به د هغې کور خوراک چې نو هغه نه کو وي چې نمک حرامي ونه کم. اوس خو به دې هم خوري او هم به سره نمک حرامي کوي. په هغه وخت کې د غلو هم دغه ترتیب و دومره به چې نو هغوی هم خیال ساتلو. بهرحال نو دوی چې نو هغه څنګه دغه خوراک نه کولو نو ابراهیم علیه السلام پوه شو چې د دوی ارادې خطا دي. نو ځکه ابراهیم علیه السلام انا منکم وجلون. تفسیر مدارک یو بله وجه چې نو هغې هم دا ذکر کړي هغوی ځکه ابراهیم علیه السلام ویرېدو ځکه چې نو هغه دوی داخل شوي ولو بغیر د اذن د اجازت نه اجازت یې نه وغوښتل او ډایرکټ چې نو هغه داخل شول ځکه فرشتو د خو نو هغه دا مني خو ونه. نو ځکه ابراهیم علیه السلام انا منکم وجلون ما د ستاسو نه یره محسوسیږي. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. نو دې نه دا هم معلومه شوه چې غیبدان یوازې صرف د یو الله ذات دی. علم غیب دا د هیچا دپاره چې نو هغه ثابت نه دی چې د پیغمبر دپاره نشته نو نور د هیچا دپاره هم نشته. که پیغمبر ته علم غیب وی یا چې نو پیغمبر حاضر او ناظر وی جو بیا بدلته ابراهیم علیه السلام لیدل کنه چې دوی کړه د اسمان را روانې نه نو هغه بلیدل ځکه حاضر ناظر خوایت لیکن چې هرځي یا علم غیب وی ورته نو چې دوی څنګه راغله چې ابراهیم علیه السلام به په پوښیو چې ماته بزیر اوري او بیا به دغه نو ورسته چې نو هغه د قوم لوط پسې زی نو ولې به ابراهیم علیه السلام چې تاسو ناشنا یې تاسو نو ماته چې نو هغه یره مشوره شوله تاسو راځئ سره. نو دا ټول د خبرې علامت نه چې علم غیب دا صرف د یو الله خاصه ده. حاضر ناظر دا صرف یو الله دی د الله نه ما سوا نور څوک نه دي. قالوا لا توجل مې ریګه ان نبشرک بغلام علیم مونږ تعالی زیره درکو چې نو هغه په غلام الک سره علیم او خيار او پوها سره. نو دین اسحاق علیه السلام مراد دی څنګه چې نو حالت مونږ سورت هود کې ویلو پای کو سره دام ولو مونږ تعالی چې نو هغه زیره درکو چې نو هغه به اسحاق او من وراء اسحاق یعقوب چې د اسحاق علیه السلام او دور عمر به بیا تعالی هم الله پاک درکوي ستا کور والا به الله پاک دور عمر ورکوي چې هغه به بیا لوی شي بیا به واده وکړي بیا به د هغه زوی وشي او د هغه نوم به چې نو هغه یعقوب علیه السلام وي او بیا به چې نو هغې نه وروسته تاسو له وفات راځي مرګ راځي. نو دلته مراد د غلام نه حضرت نو هغه اسحاق علیه السلام دی. دغه وخت کې عمر سوره نو ځکه نو هغه سوي ابراهیم علیه السلام قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون. تاسو ماته زیره راکوئ سره د دې چې زما عمر چې نو هغه خو ډېر بوډاوالي ته رسېدلی اوس تاسو ماله د څه زیره چې نو هغه راکوئ. نو په دغه وخت کې تفسیر چې نو ذخیرة الجنان کې لیکلی دی چې د بیبي ساره چې نو رضی الله تعالی عنها عمر د 99 سال و
او د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر مبارک چې نو هغه 120 سال ولو. نو ظاهري چې کوم اسباب د اولاد ول نو هغه اسباب چې نو ظاهري اسباب مکمل ختم ول. نو ځکه ابراهیم علیه السلام چې نو هغه وی ابشرتمونی دا زمانه چې نو هغه زوی راکوي د زوی او بیا د هغې سره د زوی به لویېږي او بیا به د هغه زوی کېږي او دومره نو سره د دې چې ما ته خو دومره بوډاوالی چې نو هغه رسېدلی زما عمر دومره شوی دی. قالو نو د پرشتو ورته وویلو بشرناک بالحق موږ تعالی په رښتیا سره چې نو هغه زیری درکوو زموږ دا زیری بالکل حق او سچ دی. فلا تکن من القانتین ته مه کېږه چې نو هغه د ناامیده نه د الله نه چې نو هغه امید ساته. نو پیغمبر ذات خو چې نو هغه اوچت او اعلی وي. نو ابراهیم علیه السلام ورته ډایرک ځکه ووی قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون. نه زه خو پیغمبر یم د الله د رحمت نه چې څوک هم نا امیده کېږي دا سړی ګمراه دی او زه ګمراه چې دی نو هغه نه. سورت یوسف کې چې نو هغه تیر شي ولا ییأس من روح الله الا الکافرون چې د الله د رحمت نه نا امیده کېږي مګر هغه کسان چې کوم کسان کافران وي. نو زه د الله د رحمت نه مطمئن نو هغه نه یم خدای کې راته استبعاد ښکاري. نو یو محال دی او یو استبعاد دی نو ما ته محال نه ښکاري خو استبعاد لري راته ښکاري. یعنې ظاهري چې کوم اسباب د اولاد دي نو هغه اسباب چې نو د بچو کېدلو چې کوم ذرایع دي نو هغه مفقود ما ته ښکاري. نور د الله رحمت او د الله رب العزت چې نو هغه قدرت باندې مې بالکل یقین دی. نو دې نه معلومه ده شوله چې ګوره د الله په ذات باندې بچی نو هغه کامل یقین ساتي. کله چې ته وایې زما یو کار وشي زما یو مطلوب جایز او حق مطلوب چې نو هغه ماته حاصل شي نو د هغې دپاره دوه خبرې چې نو هغه لازمي دي. یو د الله په ذات یقین ساتل نا امیده کېږي به چېرته هم نه چې په کم وخت کې نا امیده شوې ستا بیا دا کار چې نو هغه نه کېږي. او دویم همت به نه بایلي. د دغې دپاره تو 2 رکعته نفل کې چې نو ظاهري څه اسباب اختیاري هغه وله کې دعا وله غواړي نو دغه همت چې دی نو هغه به نه بایلي. دغه همت به هم قایم او دایم ساتي او د الله نه به امید هم ساتي چې الله به کوي. ځکه حدیث قدسي کې الله جل جلاله په خپله فرمایي انا عند ظن عبدي بي زه د خپل بنده د ګمان مطابق دغه سره معامله کوم. د چې په ما باندې څنګه ګمان او یقین ساتي زه سره هم هغه شانتې چې دی نو هغه معامله کوم. نو هر څه نو جایز مقصود اس نه چې ګوره ناجایز شروع کوي. جایز مقصود کې دوه خبرې چې نو هغه مد نظر کېدی دغه به تعالی الله ضرور درکوي. یو دا چې د الله نه به نا امیده کېږي نه په یو ټایم کې هم او دویم دا چې د هغې دپاره کم چې نو جایز اسباب دي نفل دي دعا دي یا ظاهري چې نو هغه دنیوي کم اسباب دي نو دغه به اختیاري په دغې اسبابو کې به همت نه بایلي. الله چې نو هغه به دا ورکوي. نو ځکه ابراهیم علیه السلام وی چې د الله د رحمت نه امیده کېږي څوک ګمراهان چې کم سړی ګمراه نو د الله د رحمت نه امیده کېږي. مسلمان او نیک سړی د چېرته هم د الله د رحمت نه چې نو هغه نشي نا امیده کېدلی. الله دې موږ ته دغه عقیده نصیب کړي. ونبئهم او خبر ورکړه دوی ته عن ضیف ابراهیم د میلمنو د ابراهیم علیه السلام اذ دخلوا هر کله چې دوی داخل شول علیه په هغه باندې فقالو نو دوی وویل یعنې فرشتو سلاما سلام. قال نو وی ابراهیم علیه السلام انا منکم بېشکه زه له تاسو نه وجلون یریږم. قالو نو دوی وی لا توجل مه یریږه انا نبشرک بېشکه موږ زیری درکو تا ته بغلام من علیم په الک او خيار سره د اسحاق علیه السلام. قال نو اوی ابراهیم علیه السلام ابشرتمونی آیا تاسو زیری را کوئ ماته الا مسنی الکبر سره د دې چې رسېدلی دی ماته الکبر بوډاوالی فبما تبشرون نو د څه شي زیری را کوئ تاسو. قالو نو دوی ویل یعنی پرشتو بشرناک مونږ زیری درکو تا ته بالحق پرشتیا فلا تکن پس تو مکېږه من القانتین نا امیدنا. قال نو ویلو ابراهیم علیه السلام ومن یقنط من رحمت ربه او نه نا امید کېږي د رحمت د رب خپل نه الا الضالون مگر ګمراهان.